बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़ेम स्तासु रोट स्तासु मलगरे ज़ीशान अहमद उम्मीद लरम چې ټول بخیر او وخت په مخ تیریږي ډیر زبردست چې کوم ښکلی میچ شو د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ نو اخرکار دا میچ چې کوم دا پاکستان وګټلو ډېر په ښایسته سره ځکه چې پاکستان چې کوم بالینګ لاین کړو ویسټ انډیز ټیم ته نو ډېر زبردست یې کړی و ویسټ انډیز هم څه یو کمزوری ټیم نه دی خو چونکې د پاکستان چې کوم سپین بالینګ ماشاءالله حافظ شو شاداب خان شو اماد وسیم ماشاءالله چې کوم د ویسټ انډیز چې کوم کرکټرز مطلب هغه څنګه راګیر کړي وو په فیچ باندې نو ډېر زبردست سپینینګ دی ځکه چې د سپینینګ پیچونه د سپین بالینګ پې کامیاب هم دی خو چونکې موږ نن بحث وکړو د فخر زمان باره کې نو فخر زمان ویل ډن ځکه چې فخر زمان د خپل ټیم دپاره ماشاءالله هغې نن ثابته کړه چې هغه میچ وینر کلاړي دی هغه یو سینیر دی د هغې ضرورت موږ ته اني ټایم په ټیم کې راتلی شي او چونکې هغه د ورلډ کپ نه مخکې ډراپ شوی مو پی سی وي د هغې باره کې ډېر چې کوم زموږ ټیم و پاکستان هغې غلط سلیکشن کړو ځکه چې فخر زمان یې ډراپ کړه چونکې په هغې باندې بیا ټرینډ هم چلیدلی نو آخرکار چې کوم بیا سیم مقصود انجری شو نو د هغې په ځای باندې فخر زمان واغستو نو فخر زمان مونږ ته فتره چې ډېر یو ښه کلاړي دی ډېر زیات زبردست کلاړي ځکه چې په ټرافي فاینل کې مونږ فخر زمان مونږ له ډېر زبردست سکور کړی د انډیا خلاف او یو مین د میچ ایوارډ هم حاصل کړی یو پښتون ورور دی نو موږ پرې زیات فخر کوو نو ویل ډن فخر زمان چونکې د حافظ بل طرف ته حافظ په پرفارمنس باندې نظر وکړو نو حافظ چونکې د څه داسې وخت نه ډېر زیات زما فیورټ کلاړي دی ډېر زیات مې خوښ هم دی ځکه چې ډېر ښایسته کیریر ترې کړی او روان کړی دی د بالینګ سره د بیټینګ سره پاکستان دپاره ډېر ښایسته میچونه کړي دي خو چونکې د هغې نن سبا آوټ اف پام دی خو ماشاءالله حافظ نن ډېر زیات ښایسته بالینګ کړی امید لرم چې حافظ به روان میچونو کې ښکلی گیم وکړي خو کو پاکستان ټیم ته بل طرف ته وګوري نو پاکستان په ټیم کې حیدر علي هم موجود دی د هغې په ځای باندې سرفراز احمد هم موجود دی ملک اړه موجود دی د حافظ په ځای هغه رد نه کولی چونکې حافظ سینیر کلاړي دی هغه به زموږ په ما په خیال باندې چونکې حافظ به ټول ورلډ کپ لوبوي ځکه چې د پاکستان سره بالینګ اپشن کې چې کوم ضرورت تر حافظ هغه به ډېر مددګار دی پاکستان ټیم دپاره نو ډېر زبردست میچ پاکستان وګټو بل طرف د بابر اعظم ډېر زبردست بیټینګ وکړو ماشاءالله بابر اعظم چې کوم دی تاسو تفسره چې ډېر زیات نن سبا هغه ماشاءالله پام کې دی کو ټي 20 په حواله سره وګورئ ټیسټ کو د ون ډے کرکټ حواله سره وګورئ بابر اعظم ماشاءالله ډېر زیات زبردست بیټسمین دی نن سبا چې څومره هم د هغې تعریف وکړو بابر اعظم کم دی ځکه چې بابر اعظم نن چې کوم 50 رن سکور کړی دی نو ډېر زیات په ښایسته انداز سره ټیم لیډ کړی دی نو ډېر زبردست بابر اعظم بل طرف تاسو وګورئ ډېر زیات ښکلي میچونه روان دي د ورلډ کپ نه مخکې د انډیا او د انګلینډ چې کوم میچ روان دی نو انګلینډ چې کوم ټارګېټ ورکړی 188 رن چې دا ډېر غټ ټارګېټ دی پیچونو باندې تاسو وګورئ سپینرانو پیچونه دي نو خاص کر په بالینګ ډېر زیات مددګار دی نو انګلینډ 188 رن چې کوم ټارګېټ ورکړی نو د هغې په جواب کې هم د انډیا ټیم هم د چا نه هغوی زه څه کم نه یم نو روان دي پسې ډېر یو ښکلی چیزینګ یې روان کړی اوپن نو امید لرم چې دې ښایسته مقابلې به کېږي ډېر ښایسته کانټهدار میچونه شروع دي نو که تاسو وګورئ که چېرته اوس درشن ټیمان را مخکې شي غټ سکورونه کې 188 که چېرته ستا په ټیم کې بیا فخر زمان نه وي حافظ نه وي شعیب ملک نه وي دې سکور کې دی نو زما یقین نه شي چې دا د خوشدل شاه درې مقصود دلې نه شوی ځکه چې دا سینیر په ټیم کې ډېر ضروري ایکسپیرینس پکار وي نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي د بلې ویډیو پر خپل ورځ انشاءالله ورکړئ اجازه د لوی الله په امان